او کله ورداسې هم وشي مفتي صاحب پلور دی الودي عاق کو عاق معنا دا دو چې په ژامدین یې پلور ورته وایي چې زمونه ته مې پاشي تر کړی یې Verity. هېڅ نشته دی ادانه صاحبو بیا معاملې درې مې ورنه سره پیرټ وي پلور تر مرګ نه ورسته ولانجي پانجي وي هغه ځنې ورنه ورته وایي چې اچھا څنګه پلور مړ شوی چې سلا ته مې پلور په ژوند لی پلور پارشي تر کړی یې ته ورکړی یې مې نه څرنګه غوړی چې پلور مې نه درکول دا سوال دی سوال دا دی چې آیا دا کول جایز دي که هغه کول جایز نه دي په شریعت کې هغه کول جایز نه دي د خپل الو دي البته پلور په ژامدین یې که داسې الوده یې وه چې د پلور د مور خدمت یې کوه پلور سره وي پلور یوه هدیه ورکړه راډو ګاډۍ ورکړه موبایل یې ورکړه یا مطلب بل د شی ورکړه چې د نورې ورثه هغه خپله د وراثت حساب متاثرېدله نه دا جایزه ده خو چونکې دره مقدار شی ورکول لکه بل دوی مثال روغیت یو سړی ووایي چې میږه شپږ سوه کرنل مځکه ده خو دا 50 مه مو ته پلور وکړی دو دا مو په نومه هدو دا چاته نه ورکوه پلور په ژوند نو دا شیونه کښې بیا اجازات نشته دی د پلور تر مرګ نه وروسته و وریڼه ټول په وراثت کښې بروبر وي دی په خپل میانځ کښې په دې لانجې په دې تنازع په دې جګړې نه دي په چار او پلور وراثت و د ویرانه په مابین کښې بروبر تقسیم کیږي البته پلور په ژوند باندې یوه نیم زوی ته یې د څه وجې نه څه دومره شی ورکړه چې د نورې وارثینې د وراثت حصه نه متاثرېدله بیا ټیک تو خو په یوه ور داسې پیلونده کېدل پیلونده وتل چې د چا کول یا مطلب په ریښ پې تېرول دا د شریعت حکم نه دی لہذا که پلور په ژوند داس فیصله وکړو دا فیصله په شریعت کښې ظالمانه دو پلور په مرګ نه وروستو په شریعت کښې دا مساوات وي برابر د خپلې برخې او د وراثت د هغې څښتن وي الله دا مو ته هغه توسه د عمل